سلامونه امید کوم چې د یوټیوب فیملی مې ښه زه خپل هم ښه یم دلته لګیا یم زه د افطاري تیاری کوم نن زموږ روژه وه نو چې روژه شي نو بیا به خامخا کار شي خیر د ټولو نه وه موږ 2 کسانو پکې روژه نیولې ده او وګورئ روژې ماتي ته مې اډوانس کې چای پخول شروع کړو ما دومره زیات نن چای مس کړې ده که نه خو خیر راځي خبرې به کوو نورې دلته کې مې سلاد کټ کو د بند ګوپي والا او د یخنیانو سیزن دی نو خامخا چاو ته زړه کېږي بل شي ته د دونه زړه نه کېږي چې څونه د چاو ته زړه کېږي خو ما وایي چې اوس پته نشي زموږ به چای څکو که سلاد به خورو په دې نه پوهېدم او که مالټه به خورم چې کله د انسان روژه وي که نه نو دی وایي چې زه هر څه وخورم څه نه پرېږدم لکه دې ګاجرو ته دې زړه کېږي او نور خو نور پرېږدئ چې زه تاسو ته یو خبره وکړم تاسو هم ډېر وخاندئ که نه لکه دې سیزن کې جمعې کې خو مولۍ ډېرې ما د مولۍ پاڼې نه دي پرېښي هغه مې وویځلې ما وې چې ځان له مې ساګ پخ کړی دی که نه نو ساګ سره به دا ډېره زیاته مزه وکړي چې دا د مولۍ پاڼې مې سره خورم نو ځان پورې خندا م راله بل خوا مې دنیا ایښې ده خو به کټوۍ ته ورچو که نه نو ځان پورې خندا په دې راله چې ګوره خو تا نه خو د مولۍ پاڼې م نه شوې پاتې هسې زه خورم هم که نه وایي چې روټۍ هضمه کولو دپاره مولۍ وخوره او مولۍ هضمه کولو دپاره د مولۍ پتې وخوره هغه خبره ده که نه او ما یا منځ کې وړې وړې پتې نه دا ډېرې زیاته مزه کوي او سلاد مې چې جوړ کو بس دې ته مې اوس ګورم او ورسره مستو ته مې هم زړه کېږي چې چټني جوړه کړم خو پوهېږم نه چې بیا به دا دومره زیات شي نه څنګه خوړی شي او دلته لګیا یم د غوښې او د الوګانو سالن جوړوم د دې چې څومره زیات موږ سره کو دومره بیا دا مزېدار وي که نه د غوښې او ځان له مې ساګ سور کو دا ساګ چې داسې سور کړی پوخ شي که نه نو زما زړه وایي چې دې دا زه چمچې سره وخورم زه یې اډو پرېنږدم زما دومره خوښي ساګ او یو وخت چې ما به دومره زیاتې روژې مخکې نیولې که نه څو کاله مخکې خبر د هغه ټایم موږ پې خبر کې وو چې ما به جمعې کې تقریبا داسې 15-20 روژې به مې ونیولې بیا به مې 2-3 پرېښوې بیا به ما روژې نیولې او چې ما ټوله به مې افطاري کې به ما ځان له څه خاص تیاري م نه کولو او بس صرف دا شنه چای به مې پخ کړې وه او ماسخوتن سره ناوخته به مې پیو چای څکله د وختي سره به مې نه څکله اوس خو مې دومره زیات طلب نن کېدو ولې چې دا د جمعې روژې چې دی زه پښمني ته نه پاسم زه صرف اوبه اوس کم او په هغې زه روژه نیسم نو خامخا چې ته اوبه اوس کې د چای طلب خو بیا کېږي که نه چې که د نور څه کېږي که نه کېږي وي چې ولږه دومره نه خو چې څونه د چای طلب وي نو مزیزي کې ما وی چې چلو دلته زه دا کار راغونډ کا او بیا به ماسخوتن روټۍ چې دا بیا تیاریږي هغه دا سالن خو به زه اوس پوخ کړم دا به وي ماسخوتن ته خو روټۍ چې ده که نه ماسخوتن پخوم اوس ما وی چلو دا چې 2 کسان یو زما روژه ده یو کور کې بله کسه د هغې م روژه دی او یو دغه م دی کشرخان خو موږ سره په منځ کې هسې راننوځي هغه ته مې ویل ته تنور نه روټۍ روړه دا شنه مرچکي او شنه دنیا چې نی که نه نو ما ته داسې لګي چې کټوۍ پخول فضول دي د دې اړو څه فایده نشته بس دا زما خپل داسې عادت دی که نه چې زه خامخا دا شنه مرچکي او شنه دنیا دا زما لازمي حصه ده چې کله فرج کې ختم شي وراله جیرو نړي په هغه ورځ زه کله سالن پخوم اوس خو جمع م شو زما زړه داسې خفه وي زه وایم چې اوس به پکې څه اچې دې سره د دې خوند هم راشي او خوبصورتي هم زیاته شي او دلته دا مساله تاسو ګورئ دا زه ښه سره کوم چې څومره زیاته دا سره کې دومره مزه یي نو مخکې لکه چې موږ کله په کلي کې وو که نه هغه وخت ما ته رایاد شو چې موږ به څنګه دغه کولو که نه مازدیګر کې به موږ هر څه تیارولو نو موږ به ورسره چای هم پخې کړې چې چای به م سره پخې کړې هغه هم تیارې کړې خو چې کله به موږ روژه ماته که او ماښام مونځ به موږ موږ به روټۍ وخوړه بیا به مونږ مونځ کولو چې مونځ به م څنګه وکړو بیا به موږ ماسخو اما چای څکلې تر ماسکې به پرتې وي او اوس خو هغه سیسټمونه نشته اوس خو ګیسونه دي تیار هغه ټایم به خلکو وي چې اوس به څه بیا کمرې نه بار وځو څه به هور بلوو نو چې به ځان له اډوانس کې پخې کړي او مشران خو بیا بیخي صبر نه کوي نو خیر اوس موږ هم مشران شو موږ له هم صبر نه راځي ځکه مو ځان له ټایم سره چای پخې کړي کشرخان پکې وایي ما له روټۍ پراټه کا ما بالکل به له پراټه کم هېڅ ګران نه ده تنوری روټۍ چې ده که نه دا زه نه غوړه غوړه م خوند کوي چې داسې لوندی یې کړي او دا پراټه جوړه کړي ترې نه بیا ډېره مزېداره شي که نه بس بانګ والا بانګ لګیا کو اور ما سامان سیټ کو ما چلو اوس به څه دسترخوان واچو او 1 2 3 وکړو چې زر زر دا روټۍ وخورو چې روټۍ څه وخورو چې چای وڅکو او تاسو ته ښکاري ما چې اوس شملې م جوړې کړي دي هغه شملې پرتې دي خیر شملې به کشرخان وڅکي زه شملې اوس ځکه نه څکم چې زه به اوس چای څکم ورسره که نه خو ساګ سره ما جوړولې او پوهېدو نه که نه چې چای به وڅکو که شملې به څکو بس دلته م روټۍ وخوړې شوه او دا سلاد خو ټول پاتې شو او مو نه خوړو
بس بیا کېناستم ما چې چله خپله چای فینش که ښایسته آرام سره او بس بیا د ماښام مونځ دی چې مونځ وکړو زر زر مونځ اودس وکړو او هغې نه پس به بیا لږ شانتې کینو ګپونه به ولګو بیا به د ماسخوتن د روټۍ دیله نور کور والا غم کوو ویلوګ مو خوښ شوي شیر یې کوي بیا به میلاویږو نوي ویلوګ کې الله حافظ